هم دا بعضې ورونو شیر کړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وایي چې یاره څومره مریضان دي هلته دي دا باید بغیر د ویزې نه راوړلی شو پېښور کې علاج وکړلی شي. دا یو ډېره ښه خبره ده او زموږ نه اسلام هم دا تقاضا کوي چې د خپلو ورونو سره تاسې ودرېږئ، د هغې خدمت ته تاسو ودرېږئ. که د چا سره هلته مالي مرسته ورسره وي نو په جلال آباد کې د خدمت وکړي، په افغانستان کې د خدمت وکړي، په نورو ولایتونو کې د خدمت وکړي. او دلته چې کوم ورونه دي په پېښور کې دي یا د دې چې کوم ځایي حکومت دی د هغې ټول نه موږ هم دا مطالبه کوو چې د هغې خپلو ورونو خدمت ته ودرېږئ. دلته هسپتالونو ته هغه بغیر د ویزو راوړئ تر څو د هغې خدمت وشي. او زموږ وروري د دغې خلکو سره دا زموږ زړه د دغې سره خوږېږي. نو څومره پښتانه چې دي د یو بل خدمت ته ودرېږئ او څومره مسلمانان چې دي د یو بل خدمت ته تاسې ودرېږئ چې الله زموږ او ستاسو نه راضي شي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. د څو ورځو نه تاسې به ګورئ کم پښتانه چې دلته پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، خاص کر په دغو سیمو باندې کم آفتونه مصیبتونه کم په موږ باندې را روان دي. مخکې موږ ویلو چې ډېر وجوهات کېدلی شي او د دې مصیبتونو یو خو دا چې زموږ ګناهونه هم کېدلی شي، دویمه خبره دا په موږ باندې امتحان هم کېدلی شي ځکه زموږ سیمو کې اکثر په نسبت د نورو سیمو باندې د نورو ځایونو باندې دین ډېر سیوا دی، ډېر پراخه دی او دینداري پکې ډېره ده. نو په دې وجه دا په موږ امتحان هم کېدلی شي. څنګه چې قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي زه به په تاسو باندې امتحان کوم، د ویرې امتحان. والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ځینې وخت کې به د بچیان وفات کم، مور پلار خپلوان به دې وفات شي، ګاونډیان به دې وفات شي، ځینې وخت کې د رزقونو کمی راشي. دا ټول آفتونه چې راځي دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه موږ او تاسو باندې یو امتحان هم دی. ځکه الله وایي چې وبشر الصابرین، په آخره کې الله وایي هغه انسانان چې کوم صبر وکړي هغې ته زیری ورکړه. نو الله سبحانه وتعالی موږ ازمایي چې آیا دا خلک دوی صبر کولی شي که نه شي کولی، څومره صابرین دي دا خلک او څومره صبر په دې خلکو کې موجود دی. دویمه خبره دا اهمه چې کوم مریضان دي یا هلته زخمیان دي د هغې دپاره د درملنې لپاره که په افغانستان کې کوم ځای یا دغه شانتې پېښور ته خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت نه موږ دا مطالبه کوو او دا خبره شوې هم ده چې یاره قرارداد پېښ شوی چې دا پېښور ته را کوم مریضان دي دا بغیر د ویزو نه راوړلی شي. دا یو ولس دی په کار ده د دې خدمت وشي.